نو بیا به مونږ ته معلومه شي چې آیا په دې باندې مونږ له خوشحالي پکار ده او که نه ده پکار. او خوشحالي پې ځکه مونږ له پکار ده چې دلته مونږ ته په دین محمدي باندې د عمل کولو دپاره سرکاوټ نشته. که چېرته مونږ په یو داسې علاقه کې پیدا وي چې په شریعت محمدي باندې مونږه عمل نشو کولی، به مسلمانان عمل کول براته مشکلو، لکه څنګه چې په ابتدا د اسلام کې صحابه به مونځ کو په پټه باندې به کو، د جمع له حکم نو راغلی، ښکاره مونځ نو شروع شوی. نو ګوره اوس صحابه چې د هغې یقین څونه مضبوط او ایمان څونه مضبوط دا مونږ تصور نشو کولی. خو رکاوټونه د هغې د وجې نه د رسول الله مبارک د طرف نه هغې ته دغه فرمانو چې تاسو په پټه باندې منځونه کوئ. خو هغه ایمانونه زمونږ نشته او دارنګې هغه معاشره مونږ ته نشته. که چېرته داسې معاشره وه چې مونږ پکې مونځ نشو کولی، مونږ پکې د قرآن تلاوت نشو کولی، مونږ په دین باندې عمل نشو کولی، نو مونږ ته به احساس شوی. خو دا نن چې مونږ سره د خپلې معاشرې قدر نشته، دا وجه دا ده چې مونږه د نور سره واقف نه یو او خبر نه یو. اوس دا معاشره خو د مسلمانانو ده، اسلام پسند خلک پکې اوسېږي، دین سره مینه او محبت ساتي، د علماو سره او د مدارس او مساجد او خانقاهونو سره محبت ساتي، د تبلیغ سره جوړاو خلک دي، خانقاهونو سره تعلق شته. اوس دا خلک د دې دین نه اړول، د دې اسلام نه د دې توجه ختمول، یو بل مذهب طرف ته اړول چې هغه د اسمان نه نه راغلی، د یو کس په خپله جوړ کړی شوي دیني، د یو کس په خپله باندې یو جوړ کړی شوي نظریه دې طرف ته د اړولو دپاره غیر په قسمه قسم طریقو باندې هغه کوششونه شروع کړي دي. او د ټولو نه بنیادي د هغې د محنت هغه لاره چې ده نه هغه انټرنیټ دی. او زه به دې خپلو مشرانو ته خوش قسمته ووایم، او یقینا دا دین خوش قسمته دي د اوسني دور په اعتبار سره چې دا کم نیټ دی چې چا سره یې خو به خبرې، خو چې چا سره دغه انټرنیټ نشته، زه به داسې ووایم چې دا جنتیان دي. دې انټرنیټ دې سوشل میډیا دې چې زمونږ روان نسل څونه غرق کو د هغې مونږ تصور نشو کولی. دا مشران زمونږ دي د دغه خبرو نه دي خبر، او نه داسې خلک چې هغې اسلام نه خوښوي، اسلام پسند نه وي، هغې په دې مشرانو محنت هم نه کوي. ځکه دې مشرانو کې یو ښکلی صفت دی، هغه صفت په دې کې دا دی چې د دې د خپل جماعت امام هغه خړ پړ هغه کمزوري همته هغه یې راټینګ کړي چې څه مسله ورته راځي نو د هغې نه تپوس کوي. نورو خبرو پسې نه ځي، چې څه مسله ورته راشي نو د امام صاحب نه تپوس کوي، او هغه هم د خپلې محلې د امام نه تپوس کوي، ځکه د دې په هغه باندې هغه یقین او اعتماد پوره وي. ځکه ورپسې مونځونه هم کوي، ګنې مونځ هر سړي پسې کول نه دي پکار. نو د دې دا ښه صفت دی. زمونږ نوې معاشره هغې ته چې څه مسله مخې ته راشي نو د هغې دپاره یو نوې مفتي راوتی دی چې هغې ته ګوګل وایي، او دا لکان یونیورسټو کالجونو والی پېژني. دې ته چې څه مسله راشي نو دوی په ګوګل کې سرچ کوي. اوس ګوګل په نیټ کې سرچ کوي او د خپلې مسلې حل غواړي. دونه تکلیف نشي کولی چې راشي او خپل امام صاحب ته، خطیب صاحب ته، خپل یو عالم ته چې عقیدت یې ورسره تپوس دې وکړي چې یاره دا مسله څنګه ده. نو چې کله موږ دا تپوس پرېښودو، د خپل محلې امام هم پرېښودو،
د خپل الهي او معتبر عالم دین هم پرېښودو او دغه انټرنیټ پسې ولګېدو، موږ ته مسله راځي په هغې کې سرچ کوو، په هغې کې موږ ګورو، نو خامخا به موږ چې دی نو د دین نه بل طرف ته ځو. وجه دا ده چې دا انټرنیټ زما د مسلمان لاس کې نه دی چې د هغه په ده باندې قبضه یي، په دې نیټ باندې د هغه د ده په قبضه کې، نو دا د یو مسلمان په اختیار کې نه دی، دا د انګریزانو په اختیار کې دی. اوس دغه نیټ له مسالې ورکول، دا انګریزان عیسایان د ځان له دي لوی لوی عالمان جوړ کړي او دي دا کتابونه مسالې ویلي دي. نو اوس دغه ته دې نیټ له خبره ورکړې ده، دلته چې دی نه یو ساده مسلمان نیټ له ورکړه، مسالې حل معلوموي، هلته ده ته جواب صحیح نه میلاوېږي. دی په خپل یقین وایي چې دا خو د مسلمانانو د طرف نه به بس یو جوابي، حالانکې هغه د مسلمان خبره نه وي، دی په هغې باندې یقین وکړي. په دې طریقې سره دی دا استعمالوي، اخر دا چې دی د خپل دین نه وړي. نو راروان نسل زمونږ دا کوم نوجوانان دي، دې ته زما یو عاجزانه درخواست دی چې کله هم داسې څه مسله مونږ ته راځي، نو خپل د علاقې یو عالم چې دی مستند عالم د هغه نه تپوس کوو چې یاره د دې مسلې حل څه دی، په نیټ کې نه سرچ کوو، ځکه دغه نیټ دا چې دی نو مونږ ته الحاد خوري، دا مونږ ته ناشنا فرقې ښیي. او زمونږ مشران تاسو ته ما ووایي دي ته به زه خوش قسمته ویم د دې وجې نه چې دي ته څه مسله راشي نو دي راځي او د خپل امام نه تپوس کوي. نو یو خو به مونږ د دې خبرې اهتمام کوو، که د دنیا په هر ملک یو، په هر ګوټ کې یو، که هر ځای د تعلیم لیدلی یو، خو چې داسې د اسلام سره یو خبره تصادم کړي او تاسو ته پته لګي چې دا خبره دې کې ستاسو څه شک راځي، تاسو فوراً که په انګلینډ کې، که په لندن او برطانیه کې ولې نه یو د خپل علاقې عالم سره چې دی نو تعلق ساتئ، د هغې تپوس د هغه نه کوئ، په نیټ او په ګوګل او په دې کیسو باندې مه سرچ کوئ، نو بېدینه کېږو به نه. خو که چېرته مونږ دغه خبرې له ترجیح ورکړه او هر یو سړی چې دی هغه د ځان نه عالم جوړ کړي، هر یو سړی چې دی هغه د مسلې جواب ورکوي، نو بس بیا به معامله بل طرف ته روانې. او د غیرو چالو هم دا دی، دا خبرې راوتې دي. نو الحاد دا داسې په اسانه نه خورېږي، دلته څوک نه راځي چې یو ملحد راغلی دی چې هغه د الله جل شانو ذات نه مني، یو دهري راغلی دی، رسول الله مبارک د نبوت نه انکار کوي، هغه دلته راغلی دی او چې دی نه د خپل هغه تبلیغ کوي او نشر او اشاعت کوي. داسې څوک نه راځي دې علاقو ته، راځي په خفیه جامو کې راځي، خو هغه هم هر چا ته خبره نه کوي. زمونږ دا غیرتمند مسلمانان دي، داسې قسمه کس دی نشي برداشت کولی. که چېرته داسې څوک راښکاره شي نو فوراً د هغه انجام تاسو ته بیا معلوم وي چې خلک ورسره څه کوي. نو چې مونږ ګمراهه کوي او مونږ بېلارې کوي، نو د هغې د ټولو نه غټه لاره د هغې سره سوشل میډیا ده، انټرنیټ دی، مختلف چینل یې هغې راوباسلي دي. د دې نه به مونږ چې دی نه هغه ګوریز کوو، ځان به دې ساتو، خپل بچي باندې به نظر ساتو. ما خپل ماشوم له خپل بچی له چې دی دا موبایل ورکو، زه باقاعده د هغه نګراني کوم، زه د هغه موبایل ګورم چې دی په دې باندې څه ګوري. نو هغې به زما بچي بېلارې کېږي نه، کني نو هغه خبره به او بله ورځ یو کس چې دی نو زمونږ په دې کلي کې 3 ګنټې چې دی نو هغه لګیا او داسې قسمه سوالونه چې هغه د عقل په د عقل استعمالو او په اسلام باندې اعتراضونه، یو قسم له هغه ځان پویو، خو د هغه چې کوم استاد و چې ته داسې قسمه تپوس کوه، داسې قسمه تقریبا 2.5-3 ګنټې مونږ لګیاو او هغه به تپوس کوم د هغې مطابق اسلام کې خو د دې څه پروف نشته. د ټولو نه یو بله خبره، زمونږ هلکان چې ګمراهه کېږي نو دې ته خلک وایي چې دا خبره په قرآن کې نشته، نو په دې عمل مه کوه. نو دا مونږ ټول دا خبره ذهن کې کېدو چې زمونږ د مسلمانانو دپاره صرف قرآن نه دی، قرآن د ټولو نه مقدم دی، د ټولو نه عزت او شرافت والا کتاب دی.
اوچت کتاب دی او بهترین کتاب دی د هغې مقابله بل کتاب نشي کولی خو نه مونږ چې دا مسالې حل ګورو نو صرف زمونږ دپاره معیار قرآن نه دی زمونږ دپاره څلور دلیلونه دي څلور په دې څلورو کې به ګورو چې د هغې نه پس یو کس ته جواب میلاو نشي نو دې دا بیا ووایي چې او دا دین کامل نه دی نو زمونږ د کالج یونیورسټۍ لکان هغې ته وایي ګوره دا دې مسئلې جواب په قرآن کې نشته د دې ذکر خو قرآن کې نه دی راغلی او قرآن د الله جل شانو کتاب دی حق کتاب دی نو که چېرته دا خبره حقه وه نو په قرآن کې به راغلی وه قرآن مجید کې نشته دی نو پته ولګېده چې دا خبره ټیک نه ده نو ستاسو او زمونږ ټول ذهن کې دی دا چې ګورې صرف قرآن مجید نه دی د قرآن مجید نه بعد دویمه درجه د احادیث د رسول الله ده هغه احادیث چې هغه متواتر په تواتر سره را رسېدلي دي یا د حدیث خپل اقسام دي خو صحیح احادیث دي مستند دي علماو د اسماء الرجال یو فن دی په هغې کې چې چا دا مونږ ته را نقل کړي دي د هغې پوره وضاحت دی چې کم کس دا خبره مونږ ته را رسولې ده داسې هوایي خبرې نه او بیا ورپسې درېمه درجه د اجماع ده او بیا ورپسې درجه د قیاس ده چې دې کې یو خبره معلومه نه شوه ده بیا ته د هغې نه پس ویلی شي چې او شریعت محمدي دین محمدي دا اخیري چې کوم د الله جل شانو تقوا دین اسلام دا کامل دی او بیا بل پیغمبر راتلی شي ځکه چې ضرورت نه پوره کیږي دینداری نه پوره کیږي نو بیا د هغې دپاره خامخا حل پکار دی نو بیا به مونږ ویلو چې او پیغمبر به راځي خو نه داسې به یو خبره هم دی نو کو چېرته فرقې کومې مخې ته راوتي دا به د عقل په بنیادي او دین کې د ټولو نه مقدم هغه زمونږ دپاره نقل دی مونږ ته دا ټول هر څه په نقل باندې راغلی دی که ما نوراني قاعده ویلې ده نه د کم وخت نه چې د دې ترتیب شروع شوی په تواتر سره را روانه ده په نقل سره که چېرته ما ناظره کړې ده قرآن مې ویلی دی احادیث مې ویلي دي دا په نقل سره راغلی نو زمونږ دپاره اول خبره نقل دی عقل وروستو دی او دام درته ووایم زمونږ دا دین ډېر پاک دین دی چې کومو خلکو عقل له ترجیح ورکړې ده عقل پرست جوړ شوی دی نو ګورې هغې په دین باندې عمل نشي کولی کم ځای کې چې د انسان عقل کار پرېږدي د هغه ځای نه وروستو چې دی نو د وحي سلسله شروع کېږي زمونږ چې کله عقل کار پرېږدي کم ځای ته زمونږ عقل نه رسي نو د هغې نه پس وحي شروع شي دا د اسمان نه چې د قرآن مجید راغلی دی او نور کتابونه راغلي دا د وحي په ذریعه راغلي نو بهر حال مونږ چې دی نو خپل عقل نه استعمالو نقل چې دی دا مقدم دی په عقل باندې او د عقل هم سره دخل شته داسې نه چې د عقل باړ په دین کې څه شته دی نه عقل هم دی خو عقل وروسته دی او نقل مخکې دی ها نو د قرآن مجید باندې هیڅ شک شبهه نشته احادیث د رسول الله مبارک دی دا مونږ ته د داسې خلکو نه را رسېدلي دي چې هغه پاک خلک وو زمونږ په شانتې نه وو زمونږ غونته مولیان هم نه وو دا الله والا خلک وو او د هر کس خبره هغې نقل کړې نه ده د امام بخاري رحمه الله بارک راځي په احادیثو کې د ټولو نه معتبر او مستند کتاب دی د هغې واقعات به تاسو اورېدلي خو یو خبره ورته کوم بعضې خلک بیا د قرآن نه وروسته په حدیث باندې اعتراضونه کوي چې دا خو مړه چا د ځان نه دغه کړي د نبي علیه السلام ټولې خبرې دونه محفوظ دي نه محفوظ دي او د هر کس او ناکس نه دا خبره اخیستې هم نه ده امام بخاري رحمه الله د یو حدیث لپاره سفر کوي ځي او د یو عالم نه د یو شیخ نه حدیث را نقل کوي او هغه به بیا راوړي او خپل کتاب کې به درج کوي نو امام بخاري رحم الله لاړو هغه عالم له هغه شیخ له لاړو د هغه نه حدیث د زده کړې لپاره چې بیا راشي او په خپل صحیح البخاري په هغې کې را نقل کړي
چې کله عالم لاړو نو د سره د عالم سره د شیخ سره غیا ده یا واخدي یا هر څه چې د هغه وخت سره مناسب او مخامخ اصل هغه اصل دی چې دین خلاص شوی دی ته درانیولو کوشش کوي نو د عالم او د شیخ هغه غیا هغه ته مخامخ نیولې ده چې دی راشي دا غیا مې وطنی ولې ده نو زه به دې راټینګ کم خپل ګرفت کې به راولم مو به تړم سارویو امام بخاری رحم الله چې کله دا منظر ولیدو او د دک شانتی وکړه غیا لا غراغي او اس چې دینه د بیاونی وو وې تړه نو امام بخاری رحم الله را واپس شو سونه مزل کړه وغه پسې دا عالم او شیخ نه حدیث وانه واستو او وجه دا بیان کړه چې ګورته یو زناور سره دوکا کې تا یو قسم لا غیا خو غل ورنکړه په دوکا دی راونیو دونه پوری معمولی احتیاط چې دین هغه کړه دي معمولی خبره احتیاط حالان کې دا ناروا او ناجایز کار نه چې هغه ته غیاونی ولا وغه پیراونی و خو یو قسم لا د دوکي هغه دخل پکې راتو دونه معمولی خبره باندې چې ګوره د کې دا صفت دی د دوکي هغه شیبه پکې راتلا نو د امام بخاری رحم الله د عالم او شیخ نه حدیث را نقل د احادیث مونږ ته د داسې خلکو نه را رسیدلې چې هغه په هر طریقې سره کامل او مکمل خصفات والو اخوا د خوا کسان نو اخوا د عالمان نو او بیا کتابونه مرتب شوي دي دا غینه رستم مونږ ته را رسیدلې نو زمونږ په احادیث باندې 100% یقیني چې د رسول الله مبارک خبره نه نو بده کې بیا تاسو دا مو وایي چې دا به یو کس خبرې د ځان نه به جوړ کړي دا خبرې ګپ دي بیا باغی علماء کویږي چې کومه خبره د رسول الله مبارک داسې خبره را لته خپل عالم ته مخې تکوا چې آیا دا حدیث ته کنيشته هغه د وضاحت کوي نو دویمه درجه د احادیث ده او بیا ورپسې د امت پوی عالمان مستند او خيار عالمان هغه په یو مسلې باندې اتفاق وکړي چې او دا د امت د لپاره متفقون علیه مسله ده نو هغه به زموږ د لپاره حجتي او دا اغینه ورستو بیا قیاس دی نو محترم مسلمانانو چې مونږه د خپل علاقه یو عالم اگر اټین کو چې سم مسله راځي دا اغینه تاسو کو دا سینه چې مونږ د کالج کې څوک لیکچر راکې په کالج یونیورسيټي کې یا په بازار کې لګیا یو کار کو کاروبار کې را سره څوک شریک دي د مارکیټ ملګری دی او مونږ ته داسې قسمه وسوسې راځي تاسو قران حق ته او د ټولو نه اوچت ته راشه ته به ما دا مسله وایي نو چې مونږه خپل بچولم دا تعلیم ورکو چې بچی تاسو سم مسله راځي کزه جام دی هم کو جام دی نه خو ګره د خپل علاقې مستند عالم بنپرې دا غنه د دې مسلې تاسو کې چې تاسو سم مسله راځي ژوندۍ تر د مرګ پورې د خپل کلی علاقې دا عالم نه تاسو کوونه وچی به لارې کېږي معنا کتل اندنتا تعلیم لته او کو تارځه ته تلې خو تاسو بدل نکې الته بنه کې تاسو د هر څه پته لګي چې دا کم په کم معیار باندې دا کس یا په ګوګل کې پنځټ کې دا نه سرچ کې چې تاسو د مسلې حل میلاو شي ګوګل کې می سرچ کړو بس دا قسمه تفصیل راغی استاد دا پته چې دا د یو معتبر کتاب خبره نه کنه دا غي شناخت تکول شي نشي کولای چې کله نشي کولای دا غي نه خدانا چې بدرې قدمه بواله د عالم نه مته پوسو کې د مسلې حل بدته الله جل شانو داغه نتاده دینه درک نو دا الہاد دا بيدینی دا الله جل شانو د ذات نه منکر کېدل دا هغه خلک کی چې د علماء سره ربط ختم شي او دا د دې مراکز نه مونږ ته وایي خاص کر مبلغین او حضرات ته چې تاسو ته سم مسله راځي نو د خپل عالم نه تاسو کوي دا یو غټه خبره ده ورې زبان بار دا کوم دا وړه خبره نه ده دا غټه خبره ده چې د خپل علاقه د خپل جمعه عالم دراټینګ کو دا غنه ته د غي مسلې تاسو کوي نو بیلار کېږي بنا او کو چرته داسې نه ز عقل استعمالوم ما ته چا خبره وکړه زما خو خشوا او زم چې دا خبره ټیک ده نو دا خو زما خو خشوا خو په دین محمدي کې دا خو ده کنه خو ده هغه معیار دغه خو ما سره نشته چې زه دا هغه مقابله وکم دین سره
نه دا به زه راځم او دلته به 2-3 قدمه بالما په دې به مال الله پاک اجر راکوي. نو هغې به زمونږ نوې نسل بېلارې کېږي نه، بېدینه کېږي به نه، دا به دیندارئ. دغه نوې نسل به د دې مور او پلار دپاره بیا دعاګانې کوي او ډېر کارګزارۍ او ډېر واقعات مخې ته راغلي دي چې چا بار لیکلي دي تعلیمونو له بیا پلار مړي اول خو جنازې له نه راځي، که راشي نو خلک جنازه کوي او دې وروسته ولاړي سګرټ یې لګولي سګرټ څکي او په خپل پلار جنازه نه کوي. نو ورې دنیا پاتې ده، دنیا دپاره موږ ډېر محنتونه کوو، دونه پکار دی چې څونه ضرورت دي چې بیا تا باندې خپل بچي جنازه قدرې نه شي کولی، هغه ته جنازه نه یاده، نو په داسې ډیګرو په تعلیمونو باندې څه کوې، په دې تندر رالګې. د دې څه پیدا شته، تا ته څه پیدا شوه، بچي ته که دې پیدا د دنیوي اعتبار سره هغه ته پیدا، ځکه آخرت خو د هغه غرق دی، هله جنازه نه ورځي چې په تا باندې جنازه وکړي، وروسته دعاګانې خو پرېږده چې په تا پسې تلاوت وکړي او دعا به د پسې وکړي. نو مشرانو ته دا خواست چې د دې خپلو بچو پورې فکر وکړو، دا مونږ داسې نه پرېږدو، باقاعده مونږ به د دینه تپوس کوو چې تاسو سکول کې تاسو ته څه خبره وکړه، د کتاب سره متعلق یې درته استاد څه خبره وکړه، د کتاب نه علاوه یې درته څه وکړه. د دې سکولونو د ماحول نه مونږ ځان خبرو، مدرسو کې عام طور داسې نه وي، خو د سکولونو کالجونو ماحول داسې. درته به وایي دا خبرې مونږ ته راغلي دي، دا د دې کلي هلکان دي، په دې های سکول کې داسې استادان، بلکې یو استاد دی هغه باره کې شکایات راځي او مونږ وایي سره به ملاقات کوو انشاءالله. وړو ته وایي مونځ مه کوئ، بس معاملات سم ساتئ جنت ته به ځئ. زم وی مونځ کوم د جمعې په ورځ صرف 2 رکعاته کوم او نور نه کوم. هلکه د مونځ او د عباداتو خپل ځای دی، د معاملاتو خپل ځای دی. دین چې دی نو شریعت محمدي هر یو څیز د خپله درجه ورکړې ده، داسې نه ده چې ستا معاملات ټیکې او مونځ او داسې نه ته به جنت ته لاړ شي، دا چېرته ګپ دی څه نه، د هر یو څیز خپل یو درجه ده. اسلام داسې نه دی چې ته یو خبره راټینګه کړې هغې پسې انښتې ته به کامیاب شي او نور هر څه دې پرېښودو، نه دا ټول په دې باندې به مونږ عمل کوو چې څه زمونږ نه مطلوب دي. مونږ به خپل بچي نه باقاعده تپوس کوو چې تا ته استاد داسې څه قسمه خبره خو نه ده کړې، د هغه ماشوم په خپله ذهن سازي کول که ته پوهېږې د هغه جواب ورکولی شي، که نی ورته وایي بچې شا به لاړ شه، مولي صاحب له لاړ شه، عالم له لاړ شه او د هغه نه تپوس وکړه چې دا خبره سمه ده که سمه نه ده. داسې نه ده چې بس مونږ ولېږه کالج ته تللی دی او 3 بجې به راشي، یونیورسټۍ ته تللی دی ماښام به راشي او ځان هم ترې نه خبر وو چې دی هلته څه کوي او څه نه کوي، هلته یې دته څه وښوله او پیسې پې په لکونو لګوو. نو د دې نه ورې مونږ ځان خبر وو، هله هغې به مونږ کامیابېږو انشاءالله. عالمان به راځي او هغوی به مونږ ته ښه ښکلې تفصیلي خبره کوي چې مونږ په غور سره هغه واورو او خپل ذهن کې خپل مزغو کې کینو او په هغې عمل وکړو، نو دا به زموږ او ستاسو دپاره مفید. د یو څو خبرو دی الله جل شانه اول مان او بیا تاسو له عمل توفیق